السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دا وخت ملګرو تاسو ګورئ د اخلاص خادمان ټول مخکې ټول ته ډېر مبارک شه. سونه چې لیدونکي کتونکي دي د اختر اولنۍ ورځ سحر تقریبا 10 بجې ټیم دی او اخلاص ټیم له داسې یو میسج راغلی چې په تاڼه کې یو کور دی زموږ کونډه خورکۍ ده او د هغې 3 لوریانې دي چې وایي اختر له هېڅ څه کپړې پیزار څه نه دي کړي. نو اوس مونږ انشاءالله ګاډي ته سامان اچوو. زموږ د اخلاص ټیم ممبر تاسو یې او زو زموږ سره مخکې پروګرام کې اوسئ چې د هغې کور څه حالت دي او څنګه چل دی. دا وخت کې مونږ تاڼې ته راورسېدو هغې کور له اوس ورځو او ګورو چې مخکې څه صورتحال دی. د کم کور خبره چې روانه وه تاسو دا ماشومان دا وینئ مونږ خو رالو د هغوی د اختر د کپړو د پیزارو بندوبست له خو دا مور یې دا وینا ده چې کپړې پیزار پرېږدئ زمونږ کره خو کور کې نه اوړه شته نه غوړي شته او نه چیني شته. نو دا ماشومان خو بوزو مارکېټ ته دې له وسلو انشاءالله کپړې پیزار زمونږ سره اوسي. دا وخت کې زمونږ سره هغه زنګه بچیان ناست دي مونږ به اوس بوزو مارکېټ ته انشاءالله کپړو پیزار وله خو دعا کوئ د اختر اوله ورځ ده او دا د غرمه تقریبا 12 بجې دي چې مارکېټ موږ راولو. دا مونږ دا مارکېټ ته راغلي یو هغه بچیان زمونږ سره دي. مارکېټ خو ټول بند دی خو زمونږ کوشش جاري دی چې مونږ داسې یو مارکېټ یو دوکاندار پیدا کړو ځکه چې دې بچو له به انشاءالله نن د اختر دا خوشحالۍ چې کوم کپړې پیزار دي دا به ورته د اخلاص ټیم او د الله تعالی په مهربانۍ سره میلاوي انشاءالله. زمونږ د ټیم ممبر مونږ 2-3 ګروپو کې تقسیم کړي دي خو یو دکان هم دلته په نظر نه راځي او زمونږ جدجد کې مونږ یو دکاندار ته کار وکړو او د هغه د الله تعالی ډېر عزت نصیب کړي چې زمونږ په یو کال باندې راووتو او ډېرو چنګیانو له مونږ دا جامې واخیستې. تاسو ډېر مشکور یو چې تاسو زمونږ په یو کال باندې راووتئ او د دې یتیمانو بچو د کپړو او د دې په زمونږ سره تاسو مرستیال شئ. تاسو د دې ماشومانو اولني حالت هم ولیده خو زمونږ د ټیم ممبرز دا وینا وه چې موږ به دې بازار کې تیاره وکړو مورکۍ چې دوی انتظار کوي په دې ځای کې ورته موږ دا کپړې اچوو او انشاءالله اختر به د دې ورځ د دې نه بعد شروع کېږي موږ به یې تیار کړو انشاءالله. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. اخلاص خادم زیات سهار دا کې تاسو سره دانې نه نیغ ته نیغ د ملګرو څنګه چې مې تاسو ته ویلي چې د داسې یو کور مې افغان کې سره کونډه خور ده د درې بچو سره د هغوی د ماشومانو دا تلیفون به موږ تاسو وینئ تاسو ته ښیو زموږ د دې خورکۍ په دې ژوند کې سختې څومره دي په دوی ستونزې څومره دي. په دې نه مخکې لږ د دوی د کور دغه درته ښیم چې په دې کور کې څه څه دي او په دې کور کې څومره سامان او څه موجود د دې کور لږ ورته ډیټیل درته ښیم بیا درته زه مخکې ورځي. څنګه چې ما تاسو ته وویل چې زموږ دا خورکۍ ده د دې 3 بچیان دي چې نن د اختر ورځ ده دوی دا کپړې اخیستې دي. زموږ استاد په معاشره کې چې کله بچی یتیم شي او هغه بیا لږ د نظر نه پناه شي د خلکو د هغوی اختر یې داسې وي خو الحمدلله ستاسو غوندې غیرتمند پښتانه او ګرانه خلک چې په معاشره کې وي نو هغه د اخلاص غوندې ادارې چلوي بچیانو سره څنګه چې ما تاسو ته ویلي چې تر ماسپښین د سهار پورې به د داسې بچو سره موږ خپله خوشحالۍ شریکې کوو. نو هغه کپړې چې نن دې د سهار په اختر کې راغوستې اوس دا بچیان دا دي تاسو ته مخامخ دي. دا وخت کې زموږ سره خورکۍ ناسته را دي نو څو تپوسونه کوم. خدای دا راته وویل چې دا بچیان چې د کومې دي 3 لوریانې زامن خو ستا موږ سره څونه وخت نه دوی کفالت کوي؟ د دوی دا څونه خرچ خوراک یا کپړې پیدا دا د کم ځای کې نه سره کوي؟
چا کله لوښ لیدم چا کله ډېر راکړي چا کله سپین وم هغو راکړې مې ته غوښتولې مې ولې ډوډۍ هغو سره راکړې ده کومې پیسې چې رانیلا کړې دغې خدمت ده دغه دا زه د کور په کرایې کې ورکړم 6,000 روپۍ د کور کرایې ده کور خپل نه دی نه پردی کور دی دې څونه کرایه ده دې 6,000 روپۍ کرایې ده 6,000 روپۍ تاسو چې به د دریو کورونو کې کار کوئ د هغې څو پیسې د میاشتې ورکوئ بس کله 2,000 راکړي کله 1,000 راکړي کله 500 د دې بچنګیانو د خرچ خوراک د چای روټۍ دا څنګه پوره کېږي دغه چا سره ډوډۍ راکړي چا څو ډوډۍ راکړي دغه رنګه پیسې دغه کور په کرایې کې ورکوم بیل دی ګیس بیل دی ډېر هر څه دي خپل وروڼه دې نشته خپل وروڼه دې نشته دی دا خرچه د کور را پوره کېږي د کرایي مړۍ پوره کېږي بس نه پوره کېږي که نه ډېر زیات دغه مشکله ده راته نن خو چې مونږ رالو مونږ ته خو چا ویلي چې دې بچیانو کپړې نشته د کپړو په ځای تاسو وایي چې په کور کې وړه غوړو ته ضرورت او کپړې نه دي په کار زیات دغې ته ضرورت دی نه وړه نه غوړي هېڅ راکړم نه خورۍ دا روجې هم څنګه کېږي روژې د اخرنۍ 10 روژې راباندې ډېرې ګرانې تېرې شوې په وچه ډوډۍ باندې مې تېر کړه څه په کور کې وو څه نه کور کې صرف خوله راکړه وه هغه هغه کړی شربت مې ځان وکړو بس هغه مې نه خوړلی نور راکړه ډېر څومره چاته مې لاس نه دی ویلی چې ما یې راکړه په ژوند کې دې څومره سختۍ ولیدې کله مو چې دا ماشومانو زما ورې ته راغلي دا 2 کاله وشول 2 کاله وشول چې په پټکانو باندې ځای وو څوک مې تپوس نه کوي دا وخت کې ستاسو ډېر غیرتمند وروڼه داسې دي چې هغه ستاسو غوندې په خویندو خپل سر ورکوي د هغوی نه دې څه داسې څه سوال دی څه دې ضرورت دی چې ستاسو په دې ژوند کې لږ ډېر 2 کاله وشول چې بچو سره زه خوشحال یوازې ناسته یم او د هېڅ درک هم نه لري مونږ خو د دې ماشومانو د اختر د کپړو د پیدا تاسو ځان اختر ورته کوئ څومره وخت کېږي چې دې وړو باندې ډېر وخت ورته نه کوي تاسو ولې دا زموږ د خوراکۍ خبرې مه اورېدې او دا زه ته په ځمکه ځکه ناست یم چې په دې کور کې ما تپوس وکړو خو د ناستې لپاره ټیبل نشته په دې غونډ کور کې دلته یو کټ دی یوه ځل نه تاسو به چټایي لیدلې دلته یوه چټایي ده نور هېڅ نشته زموږ د دې خوراکۍ دا 3 لوریانې دي ورور نه لري خاوند نه لري پلار نه لري نو سر سوری نه لري د دې کور 6,000 روپۍ کرایه ده په 3 کورونو کې کار کوي د هغې نه چې څه پیسې را جوړي چې هغه د کور کرایه بېرته کړم او دې بچو له چېرته سړه چېرته سودا یا وایي چې بېګانه هم په اوبو کې خوشته کړې ده خپله مې د مرچکي سره هم خوړلې ده ژوند مې داسې تېر کړی دی او روان دي تېرېږي د اخلاص ټیم نن نه رسېدلی دی تاسو ولیدئ چې دې بچیانو نه اختر جوړ کړو دا هم ستاسو غوندې غیرتمند پښتانه خلک د اخلاص سره ولاړ دي وینې شته نو د اخلاص ته درد مانم د دې خوراکۍ د 2 بوجۍ وړه په دې کې چاولي غوړي د دې پیدارونه کپړې لوبیا دالونه منتیک صابون سرف وغیره دې ماشومانو له بالونه دې خوراکۍ له پایدار دې بچنګیانو کپړې تاسو ولیدئ دې مې راوه خوراکۍ د دوی مسافرونه د هغوی د خپل بچو د دې مېوې د مڼې شوکۍ او تاسو خلکو ته یې رالېږي داسې لږې پیسې دي دا هم ځان ته د هغوی د طرفه قبول کړه او راتلونکي وخت به موږ انشاءالله تعالی کوشش کوو چې تاسو داسې څه ضرورت یا څه تکلیف په تاسو باندې راځي نو تاسو د اخلاص سره رابطه کوئ اخلاص ستاسو اواز دی د داسې یتیمانو بچو اواز دی چې کله در باندې هم داسې سخت راتلنه تاسو اخلاص کوئ او هغه خپل وروڼه به ډېرو ډېرو روزانه کېږي د اخلاص چې تاسو ته یا سهاره دا وخت بیا مخاطب دي دا هغه بچنګۍ ده هغه بچنګیان چې سهار مونږ راغلي د دې چې د دې تکلیف چې د دې پیدار ځکه چې په یو کور کې ډوډۍ نه وي په یو کور کې غوړي نه وي هلته کې د اختر کپړې د باندې نه پوره کېږي تاسو چې زه سره کوم چې تاسو د اخلاص هغه ستونزې چې تاسو په دې وخت کې ورونه چې کله یتیمانان بچي کوي کله خوندې هغوی ته رڼاګانې ورکوئ نن د اخلاص هغه رڼا وه چې د اختر په ورځ دې کور ته راورسېده الله تعالی دې ستاسو په ژوند کې رڼاګانې راولي ځکه چې تاسو یې د اخلاص په چې اخلاص کې داسې غیرتمند تاسو غوندې پښتانه د اخلاص په ټولنه کې داسې خوندې سره داسې یتیمانو بچو سره ولاړ وي او د دې په سر باندې د اخلاص تورې وي چې چا په سر چې په کور یا سهار او